السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. یو ځل بیا موږ راغلي یو ویلیج جباتر ته، په هغې کې جامع مسجد حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه کې نن دغه د لنټر ریز دی. تاسو وروڼو خویندو په مدد سره الحمدلله نن دغه د دویم لنټر لګیا دی او زه ورته راغلی یم. نن د منډې ریز ده، د پیر ریز ده او 22 جون 2020 22 جون 2020 دا ډیټ دی او موجوده چې کوم دی نو 11 بجې ټیم دی. زه راغلی یم دلته کې او زه صرف او صرف مو دا مقصد و چې کوم وروڼو خویندو مو ته د دې مسجد دپاره چې کوم دی ډونیشن لکه راشړلی و نو الحمدلله تاسو ډونیشن په مدد باندې نن دغه دی دویم لنټر کار جاري دی. دوی سبیانه لګیا دي په دې لنټر کې چې کوم دی نو تقریبا تاسو په مدد سره 4.5 ټنه سریا سیخه او تاسو په مدد سره 400 بورې سیمټ، تاسو په مدد سره تقریبا 16 سیکړې کرش بجری او تاسو په مدد سره تقریبا 16 سیکړې چې کوم دی نو شګه دا میټیریل ورته موږ پوره کړی و. هغې نه علاوه چې کوم دی شټرینګ چې څومره خرچه ده ټوټلي دا تاسو په مدد سره تاسو وروڼو خویندو په مدد سره الحمدلله نن دې لیول ته کور راورسېدو چې لنټر لګیا دی او باقاعده چې کوم دی نو تاسو ته موږ دغه دی لکه ویډیو ریکارډینګ کوو. موږ مقصد دا دی چې تاسو چې کوم ډونیشن موږ ته راشړلی بې ځایه نه دی لوړ، بې ځایه نه دی لګېدلی. الحمدلله دغه دی کار په باندې جاري دی او انشاءالله تاسو ته مزید مخکې نور کار شوي او بس دعا کوي چې الله پاک دې په خیر خیریت سره دا د مسجد چې کوم زیر تعمیر مسجد دی د الله کور دی دا په خیر خیریت سره دا سار ته ورسي. دې کې ابل ریزم مو دې ته ډونیشن ویر کړی او مو ته بار نه فیملی او چې کوم دی ډونیشن راستولی اوس هم چې کوم دی د برمنګم نه موږ د کوټلی کلان کلي د محله شاتر خیلې وي فیملی تقریبا 30,000 روپۍ ډونیشن نور راستولی دی. اب هم زه دې ته اوله کوم او انشاءالله دې نه بعد چې کوم دی نو نور مزید کار به پکې کېږي، پلسترو کار، د فرشونو کار، د بجلی کار، رنګ روغن کار، دروازې ګیټونه لګونه دا کار پکې پاتې دی. نو چې کوم 30,000 ډونیشن مو ته راغلی اب ورته انشاءالله زه اوله کوم او تاسو ته چې کوم دی نو دا ریکارډینګ کوو. موږ د خپل نیټورک زما کلی کوټلی کلان باندې دغه سیمټ دي وراچوي مکسچر راغلی دی. اوسه پورې الحمدلله مو چې څومره لکه د چیرټۍ کار کړی دی تاسو وروڼو خویندو په مدد سره الحمدلله 100% موږ هغه کار سار ته رسولی دی. په دې کې موږ سره نور جوماتونه هم دي، هغې کې موږ خپل منډه تړه خدمات تاسو په مدد سره دغه د جاري ساتلي. په کانډو کې مسجد دی زیر تعمیر، هغې ته به هم زه ډونیشن وړم بار نه فیملی تقریبا 30,000 روپۍ ډونیشن کانډو مسجد ته هغه لکه راکړي دي او 20,000 نورې دي اب انشاءالله زه هغې ته رسوم. نو دا ګوره جي دا کار لګیا دی الحمدلله د تاسو په مدد سره. الله پاک دې تاسو ټولو فیملیو ته چې چا هم په دې مسجد کې موږ سره عیسی اخیستي الله دې ورته ډېر ډېر اجرونه ورکړي او دنیا او آخرت کې ورته الله ښایسته کړي. امین ثم امین. دا شګه ده جی دا څنګه چې مو تاسو ته ووایي تقریبا 16 سیکړې دا شګه 2 ډمپره ورسره چې کوم دی دا کرش دا بوجري دا پکې لنټر کې دغه استعمالیږي دوم تقریبا 16 سیکړې مول مو ورته راوړی د تاسو په مدد سره دا قتل شي جی دا وړه پکې خپل خدمات بل پیش کوي. الله دې ته اجر ورکړي. دا د لنټر دپاره ورته موږ د سټاک برابر کړی و لکه څومره چې میټیریل لګېدو لکه د بجري کرش یا سامني مول دغه دی پاتې دی ورسره چې کوم شګه څه مول چې کوم دی هغه هلته کې شګه په دغه ځای کې ستر لنټر دی ځکه زیات مول لکه یو قسم ته په دې کې استعمال کې روسي دغه شګه
پکې راشه لکه دا پکې ځان ته دغه شي یو پکې ځان ته دغه پکې لنډیاو راشه لنډیا ورشاو دا پکې ځان ته پکې حاجی دو تقریبا 400 بورے سیمٹ ستنه دی دغه د استعمال کو کار لګیا دی او بقایا سیمٹ دو دی دو پروتری چراټ سیمٹ دا چې کوم دی ځان ته د سټاک پوره کړی دی لانټر دی پوره او دا ټول چې څومره دی د تاسو په مدد په وجه باندې حاجی دا کتل شي د خیر سره زه اوس پوس ورخیږم او پوس نه چې کوم صورتحال دی اپډیټ ته د لانټر اولی سره آب د سره د خیر سره شیر کوو نو موږ سره اوسې روسې چې پوس نه د صورتحال وشي د خیر سره دغه د پلانټر باندې پوس په چات باندې ویلوړیو تقریبا د وایي سا کار شوی د کار روان دی د خیر سره خو چونکې موسم هم ګرم دی او د لانټر لکه پوس د لیفت سیستم ورته شوی دی وګوره جی ماشاءالله دې کې چې څومره هم دا کار کېږي د تاسو په مدد سره د تاسو ایرونو خویندو سپیشلی موږ د کوټلی کلان اینډ صالح خانه او د شاکوټ نم چې کوم د فیملی مرسته مدد کړی دغسې موږ ویلیج کوټلی خورد نو تاسو کتل شئ جي مخامخ په دې سکرین باندې د لانټر باندې کار جاري دی په دې چات باندې او سپیشلی چې کوم ورونه خویندې د ویډیو ګوري ایمو په دې نیټورک باندې نو هغې ته سپیشلی ایمو یې طرف نه دا ریکویسټ دی چې کوم ځای کې زه کار کوم لکه زه خپل منډه تړه خدمات پیش کوم باقاعده یا هغه ځای انتظامیه والا نه یا هغه ځای لوکلي چې څومره خلک وي متعلقه چې کوم کاس وي چې چاته زه ډونیشن اوله کوم باقاعده بالکل جي تاسو یې هغې معلومات کولی شئ هغې چې کومه انتظامیه ده د کمیټې کسان وي څومره ډونیشن چې زه ورته اوله کوم باقاعده تاسو ته دا مکمل اختیار دی چې بالکل تاسو دا تپوس کولی شئ چې آیا تاسو چې کوم ډونیشن راغلی دی ته پوره میلاو دی او که نه او دغسې تاسو ټولو وروڼو خویندو ته پکار دی چې څومره هم دا چیریټۍ والا دا کارونه کوي پکار دی چې تاسو خپل چې کوم ډونیشن راوستوئ تاسو یې هغې معلومات باقاعده انکوایري وکړئ مول رفیقی دغه د میکسر او دا مول دغه کې جوړ کړي او بیا دایونه دی کې په لوس ګوډۍ وي بیا مخکې وړي دو زیر تعمیر مسجد پنجابي کدي کې دی نو اوس ویډیو ځکه ریکارډینګ کوو چې کومو فیملی او مو ته ډونیشن راستولی نو چې کم از کم هغې ته پاته ولګي چې هغې ډونیشن باندې دغه د کار روان دی لانټر کار او د خیر سره دې کې مزید بیا مخکې د بجلی کار کونه وي دروازې دي فرشونه دي نو انشاءالله چې دا لانټر وشي نو بیا به پکې مزید نور ضرورت وي حاجی کومې فیملی چې مو ته د مویه د محله شاتر خیل کوټلی کلان یوه فیملی په برمنګم کې اوس ریسنټلی تقریبا د دریو جوماتونو دپاره ما ته ډونیشن راستولی او په هغې کې پیله دغه د جبي کې چې کوم جومات دی 30,000 روپۍ مو دی ته اوله کې قسمته ده وشموره 30,000 روپۍ مو هغه اوله کې هغې فیملی د طرف نه الله پاک دې هغې فیملی ته ډېر ډېر اجر ورکړي هغې چې څه مشکلات تکلیفات پریشانۍ بیمارۍ دې صدقې په خاطر سره دی الله پاک ورته ختمې کړي او هغې فیملی مو ته چې کوم دی نو لکه د دې نه علاوه دوو جوماتونو ته نورو تم پیسې هغه کړي تقریبا 30,000 دي که نه نو اب هم د خیره سره نورو جوماتونو کې زه ویر کوم لکه 30,000 ایچ لکه هر یو جومات ته ویر کوونه ده نو دې کې مې دغه 30,000 دې ته ویر کړي او تقریبا 57,000 آی مویه د کوټلی کلان مدرسې دپاره وي نو بس قسمته دغه د تا ته میلاو شي او دا به بس د دې مسجد چې کوم دې نه علاوه کوم کار د هغې کې استعمال کړي صحیح ده ډېره مهرباني اول خو زه ټولو وروڼو خویندو ته سلام کوم
چې ایده په واجه باندې ایده په اساس موږ ته لکه دا مال حال راسي هغه پیسو په شکل کې کوم مټیریل په شکل کې دا ټول مخالي ولا کوم شومان دي کوم شیران دي د ټول دمره خوشحالي ده لکه د اختر او لکه د خاده چې کی دا ایده په واجه د خندګانې د خوشحالي جوړې شوي میجه مدرسې چې روانې دي هغه د رونو خویندو په مدد سره روانې دي خو داسې ډېرې شوي دي او ډېرې روانې دي خو خدای پاک دې په مالونو کې نورم برکات واچي چې نورم لکه دې ته د مال خال خدای پاک ویر کې چې همدغه څه بدیل یارو کې په دې جوماتونو په دې مدرسو کې استعمالي ځکه چې دا صدقه جاریه ده دا د ریز د آخرت پورې پاتې کېږي هغه دنیا ګټه دی او چې دی نو هسې لاګي په بنګلو کې لاګي په لیارو کوڅو کې لاګي هغه په دې دنیا پاتې شي خو دا ګټه چې ده دا د هغې دنیا ده نو موږ خو دومره څه نه شیله خو نه دومره علم شته راسره خو بس دی خپله پوهېږي په خپله د هرې خبرې ورته پاته ده ځکه چې موږ د محلي چې دا غریبي ده موږ دې کې زنه روټۍ به هم په پیسو دی په پیسو راوړي دي مزدورانو ته تنخواګانې هر شی ډیګانې دی په پیسو شوي دي تر مټیریل پورې روپۍ د بیټسمین نه چې کم کار روان ده د دې رونو خویندو په مدد سره روان ده موږ څومره کار چې وشو زما کوټ لیکلم ټیم په ټیم را رسېدلی که هغه ګرمي وي او که یخني وي دی په روژه کې موږ ته راغلي دي په کوجا کې راغلي ده او دې دپاره سپیشل تاسو دواګانې کوئ شبیر بھائی دپاره د نور ټیم کسان چې دي چې تاسو مال حال دغسې را رسوي مدرسو ته او ښه په لاس باندې را راسي او استعمالېږي په هر ورځ باندې او صحیح ده به ټولو ته ما سلام علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو شکریا ادا کوم د الله تعالی کور دی حدیث شریف مفهوم دی څوک چې الله تعالی کورونه آبادوي الله رب العزت دی کورونه آبادوي موږ تاسو چې څومره جوماتونو سره تعاون کوو نو دا ویډیو دې لپاره کېږي چې تاسو د حوصله افزایي وشي چې تاسو پیسې په صحیح ځای باندې ولګوئ روزانه چې کله د امیر رخیږي حدیث شریف مفهوم دی دې سره دوی فرشتې روزانه راځي یوه فرشته اعلان کوي ای نیکي کوونکي زر کوه زه تا په ژوند کې بیا ریتونکی نه یم بله فرشته اعلان کوي ای بدی کوونکي بس که تر کمې پورې په خپلو ګناهونو په وجه باندې په خپل ځان باندې د عذاب اسباب چې دی نو تیاروئ ټولې دوی فرشتې اعلان کوي یوه فرشته اعلان کوي میر د رغتو سره ای څوک چې الله په لیاره کې خرج کوي یا الله هغې په مال کې اضافه وکړي بله فرشته اعلان کوي یا الله څوک چې مال جمع کوي د هغې مالونه چې دی نو تباه او برباد کړي عزتمندو موږ تاسو چې مال خرج کوو موږ تاسو دپاره فرشتې هم چې دی نو دعاګانې کوي او بل چې دی نو دا په ځان باندې خرج دی عثمان رضی الله تعالی عنه ته نبي علیه صلات وسلام یو سوالګر راواستو نو نبي علیه صلات وسلام ته عثمان رضی الله عنه ته چې سوالګر کله ویرغو نو هغې په کور کې بیبي سره شنه دی جګړه یې وای شور اواز و نو اواز څه خبره څه خبره دا وه چې خپلې بیبي ته چې دیګا دې په ډیوې کې باطۍ دې ویچته پرېښي د تیل زیات سوي دا دې ویلې کړي دي سوالګر چې دا واورېدو چې دا خو دومره کنجوس دی چې بیا خپلې بیبي سره په دې باندې شنته دی ما ته به څه راکړي یو ځل روان شو بیا ور واپس شو چې نبي علیه صلات وسلام راستولم دروازه یې ورته وټکوه چې بار راووتو عثمان رضی الله عنه ورته نبي علیه صلات وسلام راستولم سوالګر یم نو عثمان رضی الله عنه کور ته لاړو کور نه یې وتیلی پیسو ډاکه چې دی نو راوړه او ده ته یې ویر کړه چې سوالګر ته یې ویر کړه روانېدو ته نه ورته چې یوه خبره یو تپوس نه کومه تا خو ما ته دومره راکړي چې ما د المسو کړوسو ډېرې دي او په خپله باندې خپلې بیبي سره شنته وي چې دا د ډیوې کې د دا باطۍ ویلې وي چاته پرېښي وه دومره کنجوسي دا ویلې ورته چې دا پیسې چې تا ته درکوم دا تا ته نه درکوم دا خو الله تعالی ته ورکوم ما ته به الله تعالی دې اجر او ثواب راکړي او هغه چې کم خرج وو هغه ما په ځان باندې خرج شو هغې به ما نه الله رب العزت چې دی نو تپوس کړي عزتمندو موږ تاسو مالونه چې دی نو په جوماتونو کې لاګي مدرسو کې لاګي دا موږ تاسو خوشقسمتي ده یا الله تعالی مال دی الله تعالی راکړی دی او موږ تاسو ته توفیق راکوي خو عزتمندو تر کومې پورې چې په دې جومات کې منځونه کېږي تلاوتونه کېږي ذکرونه کېږي څومره عبادت کېږي دې ثواب الله رب العزت تاسو ته برابر درکوي موږ تاسو به چې دی نو په قبرونو کې وو او موږ تاسو ته به دې اجر او ثواب چې دی نو میلاویږي په دې کې چې کوم ماشومان بیا سبا کوي هغه ماشومان چې تر کومې پورې دې ځای کې سبا کوي هغه نه چې دلته ګوره قرآن شریف یاد کړي یا بیا په ژوند کې یا بیا نورو ته شي بیا نورو ته شي نو الله رب العزت په هغې برابر موږ تاسو ته هم چې دی نو ثواب راکوي نو دا ډېره د نفع سودا ده ګټې سودا ده خو دا یا الله پاک په بینک کې جمع کېږي یا الله پاک یې بینک نه څوک اخیستی نه شي خو دنیا ژوند خو عزتمندو ډېر مختصر دی دا خو به تېر شي سترګو په لحظه کې به تېر شي او چې دی نو بیا به قبر کې موږ سره دا نیکۍ چې دی نو دا ښه عمل به موږ تاسو سره ځي الله رب العزت تاسو ته نور هم واز درکړي چې داسې چې دی نو تاسو
مدارسو سره مسجدونو سره تعاون کوئ او دا ویډیو دې دپاره کېږي ما شبیر بھائی ته حواله ویلي مو داسې ویډیو کوئ چې کم کس تعاون کوي چې هغې ته پاته لاګي چې موږ مال چې دی نو صحیح لاګي او دی هم حوصله افزایي ورسره کېږي چې دی تاسو شکریه ادا کوئ عزتمندو چې تاسو مالونه خپلو ځایونو ته رسوي یقینا ولې ما سره دومره ټیم نه چې زه خپل کار پسې لاړ شم خو بیا دی دومره منډه تړوئ کله یو ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای کې وایي تاسو مالونه رسوي خو ځایونو کې جوماتونو کې مدرسو کې غریبانانو باندې تقسیموئ نو دی هم شکریه موږ تاسو ادا کوو تاسو یې حوصله افزایي وکړئ موږ انشاءالله حوصله افزایي کوو الله تعالی دې چې دی نو دی ته دې اجرونه عوضونه په دنیا او په آخرت ورکړي او تاسو ته دې الله رب العزت دې بدلي درکړي او تاسو ټولو زه بیا شکریه ادا کوم خپلې ټولې محلې طرف نه والسلام ډېره مننه الله مو عزت جزاک الله حبیب بس امیر صاحب پکې خبرې وکړي تاسو ته پکې دواګانې مو کړي او بس دا کار لګیا دی د لنټر خو چونکې لنټر ستر دی او په دې باندې به ډېر ټیم لګي او موسم هم پسې ګرمي ده لکه د لیبر هم پکې غریبانان لګیا دي دما پکې کوي د یعنې دغه تقریبا هغه سهار نه شروط دی دې باندې به دا بچې ته مازدیګر ته تقریبا داسې اوس خو موجوده تقریبا شل کم 12 بجې ټیم دی خو ما په حساب دا به تقریبا دغه 3 نیمې بجو ټیمه پورې څلورو پورې به ختم ځکه چې هلته پکې دی بیا ګینټه نیمه بریک هم کوي روټۍ به پکې خوري حاجي بس په مسجد باندې دا لکه د لنټر کار جاري دی او بس تاسو ته پکې موږ دا کلیپ ریکارډینګ وکړو صرف موږ مقصد دا و چې هغو فیملیو ته پاته ولګي چا چې دې مسجد کې خپله برخه حصه ډونیشن موږ ته راچړلی نو الحمدلله کار پکې لګیا دی تاسو رونو خویندو په مدد سره او چونکې موږ نور لکه کارونه دي چې ته ځای ته تلنه ده نو هغې ځای ته به ځو نو اوس د خیره سره موږ دمه اخلو او انشاءالله بیا به بل نوي کلیپ سره بیا په خپل نیټورک باندې لکه تاسو ته رسو تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ الله په امان